د قربانی وخت څه دی؟ لسم ذوالحجې باندې د ذوالحجې لسم تاریخ باندې صبح صادق یعنی چې کله د سحر منځ وخت داخل شي دی وخت نه تر 11 مکمل اور 12 ذوالحجې غروب آفتاب پورې یعنی د ماښام منځ وخت کې دلو پورې قربانی جایز ده. د لسم ذوالحجې د صبح صادق نه مخکې قربانی کول اور یا د ذوالحجې د 12 تاریخ د غروب آفتاب نه پس قربانی کول جایز نه دي. که چا قربانی وکړه قربانی نه کیږي. دغه 3 ورځې تقریبا د قربانی وخت دی. افضل دا دی چې اول ورځ قربانی وکړي، ثواب د اول ورځ قربانی ډیر دی، بیا د دویمه ورځ، بیا د دریمه ورځ. اختر موز نه پس قربانی کول پکار دی په شهرونو کې. جامع الفتاوی اور فتاوی مفتی محمود لیکلی چې کم ځای کې اختر منځ کیږي یعنی شهر کې غټو علاقو کې هغه باوجود کا چا د اختر منځ نه مخکې قربانی وکړه نه قربانی نه کیږي، دوباره به قربانی کوي. البته دیهاتو کې کمو علاقو کې اختر منځ نه کیږي، جمعې منځ هم نه کیږي، هغه خلکو ته د سحر منځ وخت څنګه داخل شي قربانی کول جایز. دیو جن یو سړی د وخت ډیر شوقي دی، انتظار نشي کوي. غاغ د اختر موز نه مخکې زهره خبره قربانی نشي کوي. اختر موز نه بدا 8:30 یا 9 بجې فریږي. نه دا د چلو کې خپل قربانی دیهاتو ته ولېږي. هغه زیاته چې کم ځای اختر موز نه کیږي. نه هغه ځای کې د غو د څنګه سحر موز ټیم داخل شي قربانی دوی کې د غو خرولې کې هغه وخت خړل به دي ته جایز دي. ولی غریب صبر نشي کوي. یو مسله باندې ځان پوي. زمونږ عموما کم رونه یا ملګری سعودي عرب کې، دوبۍ کې دي، یا یورپی ممالکو کې، یا افریقي ممالکو کې، یا امریکا کینیډا کې دي، هغه خپل پیسې راولي کې چې ما په سری قرباني تاسو پاکستان کې وکړي. افضل خدا غدي چې دا کم سړی باندې قرباني واجب ده، دا د قرباني کم ځای کې دا د هغه ځای کې قرباني وکړي. ولی ثواب دې کې ډیر دی چې دا د قرباني زناور په خپل باندې ځان توالي، خ زناور والی. افضل دغه دی چې د قرباني زناور د خپل باندې اوساتي، خیال دې اوساتي، روزانه سرولو ته بوزي، روزانه دې ته غیا چي. دریم افضل عمل دا دی چې د قرباني زناور د خپل لاس باندې ذبح کی، اور کبه په خپل باندې ذبح نشي کوي، یریږي یا پوي نه دی، نه چې کم سړی ذبح کی غي سره دا خوا کې ودري. بیا دغه ورځ باندې دا د امساکو کی، امساک دې ته ویل کیږي چې دا 6:19 کی خوراک سکا کو نه کی کله خپل زناور ذبح کی داغي وغه سره دا د خپل خوراک ابتدا وکي. زمو خلق دې ته روزه وایي چې د اختر ورځې روزه، دا دې ته روزه نه ویل کیږي، د امساک ویل کیږي. ولی روزه دې ته ویل کیږي چې کله ته صبح صادق نه تر غروب آفتاب پورې د ثواب په نیت باندې کما خوراک سکا کو نه کیږي ته روزه ویل کیږي. دا خو ته 10 بجې بیا د پتونه غوخه کټ کې ززر اسرا کې وي خوري، دا کوم روزه ده چې 10 بجې ته بیا خوراک کې، دې ته امساک ویل کیږي. دا امساک هم مسنون عمل دی. خدا غا سړی کې وی چې قرباني کمزې کې دا ذبح کې قرباني زناور دې سره موجود، او بیا ثواب کار دا هم دی چې د زناور غوخه دا په خپل باندې غریبانو کې تقسیم کی. او چې کم سړی دا قرباني نه کوي، پیسې پاکستان ته لګلي غدا عمل کوي نشي. او بیا علماء لیکلي دي چې د کم زناور ته قرباني ته ذبح کې دې ته دومره خیال وساتي چې دې سره ستا مینه پیدا شي سره کې. دیو جنا شیخ الهند محمود حسن رحمت الله علیه د دالون دیوبند صدر مدرس شیخ الحدیث تیر شوی دی. دی به کله د اختر د بر زناور واغسو به خپل دغه ته وبو ورکولې غیا به ورکول سره ورل به بوتلو. دومره بور سره عادت شو چې کله دالون دیوبند درس سره له درسګه د دنه شو نو غاب ورته بار ودریده یا غوي. بیا چې دې سبق ختم شو دغه د مخکې نو زناور ورپسې روانو، او به چې کله قرباني ورځ به سبق کول سترګونه به اوخ کې روانه وي چې زناور ډیره مینه مده در سره، او ما د پته تا ما سره مینه ده. خو چون کې د الله حکم دی، الله وایي چې کم زناور ته ډیر محبوبي، کم سره ته ډیر مینه غازه بګ دی وجنه د سبق او سترګونه به اوخ کې روانه وي، غ زناور به سبق.
دیو جن د قرباني زناور ځان سره مانوس کول ځان سره عادتول دا هم ثواب کار خپل باندې خیال ساتل اور مونږه څنګه کو زناور والا اختر شپې ته بیا د نراولو نه زناور مونږه پیژنې نه مونږه پیژنې او چې کور ته راولې نه ټول کوری په سر راخستې ثواب دی کې چې زناور یو 2 میاشتې مخکې وساتي چې هغه تاسو سره مانوس شي عادت شي نو اوس کا بار نه یو کس پیسې رولېږي د مسلې باندې ځان پوهیږي خاجي چې ما په سر تاسو پاکستان کې قرباني وکړي عموما موږ سعودي عرب سره کې پی کې کم خیبر پختونخوا خلک دي اکثر چې کم اختر دی ورکوټ اختر غټ اختر دا سعودي سره خبر او ورکوټي اختر کې اختلاف ډیر غټ اختر کې اختلاف ځکه ډیر نه وي چې قرباني اوله دویمه درېمه ورځ دروړي جایز خیر ده که دویمه ورځ خلک قرباني وکړي نه دوی جنا شدت هم پکې نشته دی ورکوټي اختر کې اوله ورځ باندې اختر موز کول لازمي دي که بغیر د شریع عذر اوله ورځ نه پاتې شونه بیا موز نه کیږي اختر کې غټ اختر کې اوله ورځ دویمه ورځ درېمه ورځ درې ورځې موز کوي شي بغیر د شریع عذر هم نه دیو جنا غټ اختر کې لږ گنجائش ډیر دی دیو جنا اختلاف پکې کم دی اوس کا یو سړی دی غا سعودي عرب کې دی او پیسې راولېږي پاکستان ته چې ما په سره تاسو پاکستان کې قرباني وکړي نغټ اختر کې عموما بیا یو ورځ د قرباني دلته ورسته وی لیټ یو دی قرباني کول ولا چې چا باندې قرباني واجب ده یو هغه سړی دی چې چا په سره قرباني کوي یعنی یو موکل دی یو وکیل دی موکل دی ته وی چې چا دې پیسې ورکړي دي چې ما په سره ته قرباني وکړه دا موکل شو اور وکیل غته ویل کی چې غ پاکستان کې زناور اخصه هغه سړی په سره قرباني کوي د موکل اور وکیل دواړو ته پکار دادی چې دی قرباني کې الته هم اختر وی دلته هم اختر وی کدی قرباني په داسې حالت کې وکا چې یا الته اختر نه دی یا دلته اختر نه دی نو قرباني نه کیږي دوباره به قرباني کوي ولی قرباني د پر مخصوص اوقات مخصوص ورځې متعین دي کدی نه بار قرباني شو قرباني نه کیږي سعودي عرب کې قرباني اول ورځ ده پاکستان کې اختر نشتا کدی د سعودي مطابق پاکستان کې زناور ذبح کړو دغه سړی قرباني ونه شو زما په دې خبره مې تاسو پوه شوي نه لہذا کم سړی دوبۍ کې یا سعودي کې یا مثال په تور مې یونایټډ کینګډم لندن نه درته فون کړي یا امریکا یا کینیډا نه یا افریقا نه چې ما په سره قرباني وکا نه کچري غومون نه یورز اختر مخ کې و نال د اختر دویمه ورځ پاکستان کې به اول ورځ وي نه ته پاکستان کې چې زناور زبکستا اول ورځ د غو دویمه ورځ نه دا قرباني بیا جایز ده ټیک ده اور کال ته اول ورځ د پاکستان کې اړو اختر نشته بیا ته زناور زبکونو قرباني دغه ونه شو زما په خبره تاسو پوه شئ جی یا موږ یو ورځ مخکې اختر وکړل ته یو ورځ بعد کې اختر دی مثال په تور مې امریکا نه تا ته چا پیسې ولېږلې چې ما په سره قرباني وکړه امریکا کې یو ورځ اختر لیټ دی او پاکستان کې یو ورځ مخکې دی هغه اختر نشته تا اول اختر اول ورځ تا زناور زبا کو دغه اختر نشته نه دا زناور زبا نشو دا قرباني ونه شو دوباره بیا غا قرباني هغه د اختر اول ورځ د پاکستان کې دویمه ورځ ده نو او چې زناور دویمه ورځ باندې زبا کې چونکه هو اول ورځ نه قرباني ټیک ده